په خیر راغلی. زه یم د ټیک ټاک دشمن. یار د ویډیو په شروعات کې زه تاسو ته دا وایم چې دا ویډیو روسټینګ ویډیو نه ده، خو دا هم درته وایم چې دا ویډیو به د روسټینګ نه هم زیاته خطرناک او زیاته مزناکه وي. هغه ځکه چې په دې نننۍ ویډیو کې به موږ د ټیک ټاک په قبر باندې د شګې او د سیمټو ښه مضبوط پلستر کوو او د هغه 2 روپیز ډمانو په زخمونو به مالګه او مرچکې دوړو. کومو 2 روپیزو اکټرانو چې به په ټیک ټاک کې د ځانونو نه د سلمان خان او شاهرخ خان ګسي هګۍ جوړې کړې وي او د اکټینګ په نوم به شرمول کول. او ورسره به په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا هم وایم چې د ټیک ټاک په بین کېدو زما څه ریاکشن نو باقي قصه څه داسې ده چې د نن نه یو څو ورځې مخکې زه یو ځای کې ناست وم او ما په یو بل ټاپک باندې ویډیو جوړوله چې اچانک ما ته زما د یو ملګري کال راغی. د ټولو نه اول خو هغې سلام کلام وکړو او بیا یې په دې انداز زما نه تپوس وکړو چې هلکه خبرې اوس دغه ټایم کې پوره یو منټ دپاره زه په دې سوچ کې لاړم چې بای نه خو ما واده کړی دی چې زما زوی شوی دی او دا اوس ماله د زوی خوشخبري راکوي او وایي چې خبرې نه چرته زما په چا باندې روپۍ قرض دي چې هغه روپۍ راختلي دي او دا ماله خوشخبري راکوي او وایي چې هلکه خبرې. زه حیران شوم چې یار دا ما نه اخر څه تپوس کول غواړي چې دا ما ته وایي چې خبرې. خیر چې د دغه سوچونو او فکرونو نه بعد هم ما ته څه خبره ښکاره نه شوه نو ما ورته په جواب کې وی چې بای نه یم خبر څه چل شوی دی د علیشه د مور د خبرې خیر خو دی. نو زما هغه ملګري ما ته ویل چې ټیک د ویم درته خو په خپل زړه باندې اول لاس کېده داسې نه د ډېرې خوشحالۍ نه وچوي. ما وی طلاقه خبره کوه چل څه شوی دی ولې دا خبره دومره اوږده څه قیصه ده. نو ما ته وی ټیک ټاک بین شو. مړه دا خبره نه وه ما وی څه دي وی په پاکستان کې ټیک ټاک بین شو. ما وی ته رښتیا وی قسم دی چې په پاکستان کې ټیک ټاک بین شو. مړه څه سر بس تاسو خو کوم خو ما چرته په زندګۍ کې ګډا نه ده کړې خو چې څنګه ما دا خبره واورېده چې ټیک ټاک بین شو نو بس خواته مې یو کس ناسو ما وی هلکه یو زبردست سازو لګوه خو ګورې تعدي کوه. نو بیا هغه زما نه تپوس وکړو هلکه څه چل شوی دی خیر خو دی. ما ورته په جواب کې وی چې هلکه نورې خبرې پرېږده خو یو مست سازو لګوه چې څنګه مې ورته دا خبره وکړه نو هغه د نر بچي هم یو داسې سازو لګاو چې پوره 10 منټه ورته زه په یو وخت په لکه د علیشه 007 تاو راتاو شوم او دا مالګاټي مې ورته د خوشحالۍ نه تیرو بیرو خوځول. ما ویل چې پته یې ولګي مطلب دغه خوشحالي زما د زندګۍ د ټولو نه غټه خوشحالي وه هغه ځکه چې دې ټیک ټاک خو موږ له زړه چولی او تاسو ته پته ده چې دومره زه د بل چا نوم خلاف لکه څومره چې د ټیک ټاک د کنجرتوب خلاف هم هغه ځکه چې د ټیک ټاک دا 2 روپیز اکټران لکه دا قچر بوډا شو دا شلیدلي جرابه شو دا ناشپاتۍ ببو شو د دې نه علاوه د دې په شانتې نور هم بېشماره د ټیک ټاک بې پلاره روپیوال اکټران د دنیا هغه بې ضمیره اکټران وو چې دغو له د شرم یو ټکی هم نه ورتلو چې شرم اخر څه ته وایي خو بس په خپله یو دنیا کې مست و کنجرتوب به یې کوو نه به د عزت خیالو نه به د پښتو خیال ساتلو نه به چرته د اسلام خاطر کوو. نو چې د داسې کنجرانو هغه رنډي خانه بنده شي کومه رنډي خانه کې چې دیو دغه هرڅه کوي نو یو پښتون او د غیرت نسلک ډیر خبر سړی به څومره خوشحالیږي تاسو ته په خپل اندازه لګېدلی وي. همدغه شان نن سبا زما د خوشحالۍ انتها نه معلومیږي چې زه د ټیک ټاک په بین کېدو څومره خوشحاله یم او بیا دا لاسه کې زما د خوشحالۍ اندازه تاسو د دې خبرې نه هم لګولی شئ چې کله ټیک ټاک بین شو نو ما فورا د ټیک ټاک د جنازې اعلان په خپل فیسبوک پیج داسې وکړو لکه څنګه چې خلکو ته د واده وینا کوي. خو دیم وبخئ یو ضروري اعلان واورئ د یوټیوب زوی د فیسبوک رور او د 2 روپیز اکټرانو د زړه سر ټیک ټاک د خدای په حق رسیدلی دی. نن ماښام 8 بجې به په چرګانو چوک کې جنازه کې شرکت وکړئ او ثوابدارین حاصل کړئ. څنګه چې دې ټیک ټاکرانو د ملک نه د عزت جنازه ایستلې وه هماغه شان پی ټي اے د پاکستان نه د ټیک ټاک جنازه وویسته او دا په تاریخ کې اولنۍ جنازه وه چې زما سره د ډیرو خلکو زړونو غوښتل چې ډول پکې وغږو. وطن درنه د مینې قرباني غواړي غازیانو ای لعنتیانو. یو طرف ته که موږ د ټیک ټاک په بین کېدو د خوشحالۍ نه په جامو کې نه راځئږو نو بل طرف ته د ټیک ټاک 2 روپیز اکټران نن سبا داسې خفه په نظر راځي لکه پلاران چې مړی او یقینا هغوی دپاره په دې باندې خفګان په کار هم دی هغه ځکه چې د ټیک ټاک د بین کېدو سره خو د دې غریبانانو روزي روټي هم بنده شوه. اوس پته نه لګي دا قچر بوډا به په کم چوک کې چولې خرڅوي. په ټیک ټاک کې خو به هر وخت دا غوبل راغستی چې د ماشوم سره ماشوم یم د بابا سره بابا یم او زه داسې مس بوډا یم. خو اوس بس داسې سندرې وای چې ټیک ټاک یې رانه بند کو بېروزګاره په رښتیا یم زه 2 نمبر بوډا یم او زه 2 نمبر بوډا یم او بیا دا شلیدلې جرابه اوف
د ټیک ټاک د بین کېدو خبر اوریدو نه بعد خو په دې د دنیا داسې نسکوره شوي وي لکه عدالت چې د ټیک ټاک د بین کېدو نه بلکې د سندل خټک د پانسي کېدو اډر ورکړی او بلکې زه وایم چې د ټیک ټاک د بین کېدو اډر ورکولو په ځای د عدالت د طرف نه په دې باندې د پانسي اډر ختلی وی نو د دې دپاره به ښه وی هغه ځکه چې دا پانسي شوي وی نو یو ځل به مړه وی خو اوس به چې کله هم دا خپل موبایل ته ګوري او په موبایل کې ټیک ټاک نه نو دا به هر سحر هر ماښام هره ورځ او هره شپه به مري او بیا به ژوندی کیږي مري به او بیا به ژوندی کیږي هغه ځکه چې د ټیک ټاک نه بغیر خو د دیو زندگی داسې ده لکه څنګه زندگی چې د اکسیجن ماسک نه بغیر د هسپتال په بیډ باندې پروت د زړه د مریض وي اوس لږ رازو دی ناشپاتۍ ببو طرف ته په اصل کې خو دا ټایم دا په دوبۍ کې اوسیږي او هلته چونکه ټیک ټاک نه دی بین نو د دې په موبایل کې خو به ټیک ټاک چلیږي خو د هغه ټیک ټاک مثال به داسې وي لکه د مړي د کور هغه ځکه چې تقریبا د دې د 80% نه زیات فالوورز پاکستاني او چې د دې نه 80% فالوورز لاړل نو د دې مثال اوس د بازار د هغه رنډۍ شو کومه رنډۍ چې د نوټونو د پاره ټوله شپه په ودونو کې ګډاګانې وکړي او سهار هغې ته پته ولګي چې دا نوټونه خو نقلي وو او بیا د هغې دا حال وي د دې نه علاوه دا د امیرۍ او غریبۍ مثالونه ورکولو والا د کوسه سپو سکر اور به هم اوس په کور کې پرتې زړې پتیلې پر اګمالونو مګي چې ځان له پکې د چولو خرڅولو کاروبار سټارټ کړي ټیک ټاک خو اتیاسي هم بند کو او رښتیا دا تنکۍ هجړه دا خو زما د ذهن نه بیخي وته چې د دې به نن سبا څه حالات وي دا خو به بیخي د ټوغکې په مرض اخته شوی خو خیر که بل طرف ته سوچ وکړي نو د دې په کاروبار باندې به زیات فرق نه پرېوتی هغه ځکه چې دا د رنګ نه لږ ډېر ښه دی نو که د دې ورځ هر څومره خراب وي خو شپه به یې ښی نور خو تاسو په خپله پوهېږئ زما خو زړه غواړي چې د ټیک ټاک د روپیوال اکټران هم دغه شان په نمبر د سټ د طرف نه راونیسم او په زخمونو ورله مالګه او مرچکې هر څه په یو ځل ودړم چې پته ورته ولګي خو یار چې بیا سوچ وکم نو یم یو خو نه د کم یو ته به د شرم لیکچر ورکې او د بېغیرتوب سوري به ورته ښې خو بس په لنډو به په یو ځل دغه ټولو روپیوالو اکټرانو ته د خپل طرف نه دا میسج ورکم چې په پاکستان کې د ټیک ټاک بندېدل ستاسو دپاره یو نعمت دی نو په ځانونو کې معمولي غیرت راولي او چرته سم کار شروع کوي او کنه اوس هم در پکې چینجې ټوپونه وهي نو بس بیا د خلکو ولاړو موږو له ځانونه راچوي وخت به م ښه تېرېږي ټیک ټاک خو یې درناسې هم بند کو نو بس ته یار ټیک ټاک خو په ځمکه کې ښخ کو اوس به تې نور قلار شو نو که ویډیو م خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړي او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ را روانه ویډیو که ملاویږو د هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ د خدای په امان